الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما عزت مندو مشرانو مسلمانانو رونو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا میاشت دا د رمضان المبارک میاشت ده او د دې باره کې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي لشهر عظیم دا ډېره لویه میاشت ده ډېره د عزت میاشت ده لشهر مبارک دا د برکت والا میاشت ده دا میاشت دا د دې مسلمانانو د پاره د بخښنې میاشت ده او د الله رب العالمین د رضا میاشت ده په دې میاشت کې هر عمل رب العالمین او یا چوند باندې ثواب ورکوي. زما عزتمندو د زګي په بدلیدو سره چې څنګه ثواب سیوا کیږي دغه شانتي د وخت په بدلیدو سره هم ثواب سیوا کیږي. یو سړی کور مسکی د هغې ځانه ثواب دی او د کور موز یې پرېښودو جومات ته راغی بیا د جومات ځانه ثواب دی او بیا دغه موز یې راواخیستو بیت الله شریف کې وکړو د هغې بیا ځانه ثواب دی مسجد نبوي کې وکړو بیا د هغې ځانه ثواب دی موز هم دغه موز دی
د قیوم دی او د زګي په بدلیدو سره رب العالمین ثواب او تم سیوا ورکوي. د قشانتی د رمضان میاشتا په نورو میاشتو کې مونږ او تاسو ته د نفل ثواب په نفل ملاويږي، د فرض ثواب په فرض ملاويږي. روزه کې د نفل ثواب الله پاک د فرض ثواب برابر ورکړي. روزه کې نفل وکړه الله جل شانه تعالی داسې اجر درکړي لکه بغیر رمضان کې چې تا فرض مسکري. او فروجه کې د فرض مزوکو الله جل شانه تعالی داسې اجر درکړي لکه بغیر رمضان کې چې تا او یا فرض مزونه کړي. دون رب العالمین په دې میاشت کې هر عمل او یا چوند باندې الله ورکړي. زما عزت مندو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی موتاد فرمائی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ما تاسو باندې روزه فرض کړی ده. لکه څنګه چې سړی بالغ شي مسفی فرض شي د قشانتی چې کله زنانه او نارینه بلوغ ته ورسي دوی باندې د رمضان المبارک روزي فرض شي. که یو روزه وخوړله قصدن عمدن وخوړل، بیمار نه سفر کې نه قصدن عمدن وخوړله، فرمایي که دې ټول عمر روزي ونیسي دا کوم روزه چې دې خوړل دې ثواب دې نشي برابرولی. نو معنا دا دومره قیمتي روزه ده. کما کتب علی الذین من قبلکم، الله فرمایي ما یوازې تاسو باندې نه ده فرض کړی، تاسو نه مخکې چې کوم امتونه راغلي وو په هغې مې فرض کړي وو، په هغو هم فرض وه. زما عزتمندو حضرت ابو هریرة رضی اللہ عنہ فرمائی حدیث مبارک مفہوم دی چې کله د رمضان میاشت داخل شي نو الله تبارک وتعالی د اسمان دروازې کولاوي کی. بل روایت کې راځي فتحت ابواب الجنه، رب العالمین د جنت دروازې کولاوي کی. فتحت ابواب الرحمه، رب العالمین چې کوم د رحمت دروازې کولاوي کی. او الله تبارک وتعالی فرشتي راولېږي چې لاړ شي او هغه سرکشه شیطانان هغه قید کوي چې هغه زما امت چې کوم دی د نبی علیہ السلام امت چې کوم دی نو هغه ګمراه نه کړي او د جهنم دروازې بند کړي شي. دا ټول برکت دا د روزې برکت دی. په دې کې د رحمتونو دروازې کولاوي دي. د الله رحمت پکې داسې وریږي لکه څنګه چې د اسمان نه د اوبو په شکل کې د باران په شکل کې باران وریږي، دغه شان د الله رحمت وریږي. د جنت دروازې پکې کولاوي دي. معنی دا چې انسان څومره اعمال کوي رب العالمین یې قبلوي، الله یې قبلوي. څومره چې دی د جنت اعمال کوي. جنت اعمال څه دي؟ ذکر کول. جنت اعمال څه دي؟ روزه نیول. د جنت اعمال څه دي؟ همدردی کول. د جنت اعمال څه دي؟ د قرآن تلاوت کول. دا ټول د جنت اعمال دي. او هغه سرکشه شیطانان چې په غیر رمضان کې د مسلمان د گمراه کولو د پاره کم کوششونه کوي چې انسان سسنه څه طریقه باندې گمراه کی، دغه غټ غټ شیطانان په دې کې تللی شوي. او د جهنم دروازې هم بندې کړی شوي.
د رمضان میاش الله رب العالمین فرمای دا زما میاشت ده، دا زما میاشت ده. یو حدیث کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي رجب میاش دا زما د امت ده، او د رجب میاش دا زما د امت ته او د دې داسې فضیلت دی د دې میاشتې لکه زما امت چې په نور امتونو باندې فضیلت دی. او نبی علیہ السلام فرمایي د شعبان میاش چې کوم د رمضان نه مخکې میاشت ده، نبی علیہ السلام فرمایي دا زما میاشت ده، او د دې میاشتې داسې فضیلت دی لکه زما فضیلت چې په تمامو پیغمبرانو باندې دی. او د رمضان میاش الله وی دا زما میاشت ده، او د دې میاشتې فضیلت داسې فضیلت دی لکه د الله رب العالمین فضیلت چې په ټول مخلوقاتو باندې دی. زما عزتمندو په دې میاشت کې دعاګانې قبلېږي. دې میاشت کې چې د رب العالمین نه دعاګانې غواړي الله یې قبلوي. فرمایي چې کله د روژه ماتې ټیم شي، د روژه ماتې ټیم شي الله تبارک وتعالی فرشتې راولي او فرشتو ته وایي ای زما فرشتو لاړ شئ، زما بندگان چې کمی دعاګانې غواړي په هر دعا ورسره تاسو په یو ځای امین وایئ. نو فرشتې خو د الله داسې مخلوق دی لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. اخو پټې د الله نافرمانی نه کوي، اخو د الله نافرمانی نه کوي، او څه په رکوع کې دي، څه په سجده کې دي، څه په قیام کې دي، د الله په عبادت کې مشغول دي. چې څومره انسان د ګناه نه پاکي دومره د الله پاک دغه دعا قبلوي. چې زما دا بندگان دعاګانې غواړي نو تاسو په یو یو دعا باندې تاسو وسره امین وایئ. او زما عزتمندو کله چې د یو څیز مقام سے وای دومره نقصان سے وای. د رمضان المبارک میاشت د دې ډېر لوی مقام دی. د میاشتې ته رب العالمین یو ډېر لوی عزت او احترام الله ورکړی او خیرې وتم شوي دي. څنګه خیرې دي؟ هلاک دي چې هغه انسان چې په هغې باندې د رمضان میاشت راشي باوجود د دې مغفرت ورشي. اوس زما عزتمندو د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه چرته خپل امت ته خیرې نه کوي. دې ځای کې دا بددعایي د دې وجې نه ده چې دا خو داسې میاشت ده چې په دې کې هم ستا مغفرت ونه شو، نو په کومه کې به ستا مغفرت کېږي؟ چې په دې میاشت کې هم تا الله راضي نه کو نو په کومه میاشت کې به الله راضي کړي؟ چې په دې میاشت کې الله نه ونه یریږي نو په کومه میاشت کې به الله نه یریږي؟ چې په دې میاشت کې ته د نیکۍ کار ونه کړې نو په کومه میاشت کې به د نیکۍ کار کوې؟ دې وجه باندې زما عزتمندو د روژې میاشت حفاظت څه دی؟ د روژې د میاشتې حفاظت علماء لیکلي دي 15 سیزونه دي، یا 15 یا شپږ. په دې سیزونو څخه به د روژې ته حفاظت کې د روژې خیال به ساتي. اولنې د روژې حفاظت چې کوي نو په خپل زبان سره به کوي.
ځکه ستا د زبان د غلط استعمال د وجې نه ستا روجې ته نقصان وررسېږي، روجه دې خرابېږي، روجه دې هلاکېږي. نو اولنې حفاظت د روجې هغه زبان دی. زبان به غلط نه استعماله. پر رمضان المبارک میاشت کې په زبان باندې به کنزلم نه کې، د بل مسلمان خلاف غیبت هم نه کې، ځکه دا زبان ستا روجې ته نقصان وررسي. دا ټوله ورځ چې تا ځان اوږې پاتې کلی دی، دا ستا د اولګه تعالی اله فایده درکوي چې ځان د غیبت نه وساتې. ستا د اولګه باندې به رب العالمین اله خوشحالېږي چې خپل زبان صحیح طریقې سره استعمال کړي. نو یو د روجې حفاظت په زبان سره کول. دویم د روجې حفاظت په سترګو سره کول. په دې سترګو باندې با پردو زنانو ته نه ګوري، په دې سترګو باندې به غلط استعمال نه کې، ځکه دا سترګې غلط استعمالول دا ستا روجې ته نقصان ورکوي، ستا روجه خرابوي. یو سړی موبایل راوالي، میاشت رمضان میاشت او دې په دې موبایل کې غانې بجانې ګوري، غلط لیدل کوي، دا خپل روجې ته نقصان ورکوي، دا خپل روجه تباہ کوي. اسی قرآن او حدیث خو منم کلی د نظر د غلط استعمال نه، ځکه حضور صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، دا نظر د شیطان د غشونه یو غشی دی، دا زړه باندې اثر کوي، دا زړه باندې اثر کوي. نو د روجې حفاظت په پسترګو سرم کې، خاص کر زمونږ نوجوانان رونو ته عاجزانه درخواست چې د رمضان مبارک میاشت خو بالکل موبایل نه استعمالو. موبایل کې که یو تصویر ښه راځي نو پنځه پکې خراب راځي، حق ټول ستا روجه چې کوم دی هغې ته نقصان ورکړي. نو دویم د روجې حفاظت په پسترګو سره کوو. دریم د روجې حفاظت په غوږونو سره کوو. په دې غوږونو باندې به ګانې بجانې نه اورو. میاشت رمضان میاشته ځان به د ګانو بجانو نه ساتو، د اورېدلو نه. په دې غوږونو باندې به که یو سړی غیبت کوو نو ورته یې مه کوه د رمضان میاشته، که یو سړی کنځلې کولې نو ورته یې مه کوه میاشته رمضان میاشته. نو د دې غوږونو په ذریعه باندې به د روجې حفاظت کوو، او د دې غوږونو په ذریعه باندې روجې ته نقصان وررسېږي، روجه هلاکېږي. او څلورم خپل دماغ چې کم دی هغه په روجه کې چې کم دی غلط نه استعمالو. ګوره دا عقل نه دی، دا دماغ، دا ټول نعمتونه ښکل نعمتونه دي. یو یو اعضا دا ډېر ښکلی ښکلی نعمت دی، که سترګې یا دی، که زبان یا دی، که لاسونه یا دی، کم نعمت به یا دی. خو تاسو ته پته ده د ټولو نه بهترین نعمت هغه عقل دی، د ټولو نه بهترین نعمت عقل دی. که ستا سترګې کار پرېږدي نو چې ته د اوبو اواز کې د عقل باندې به اواز کې، ځکه تا سره عقل نه نو ته اوبه نه پېژنې اوبه څه شی دی. که ستا غوږونه کار پرېږدي نو ته په عقل سره چې کوم دی د هغې اشاره کولی شي. یعنې د جسم دا څومره اعضا چې دي چې دا په صحیح او په غلط طریقه استعمالیږي، دا په عقل استعمالیږي. نو دا خپل عقل دا به د رمضان المبارک کې چې کوم دی دا خپل عقل غلط نه استعمالي، دا خپل دماغ او عقل دا به صحیح استعمالي. د دې حفاظت په د روجې حفاظت په عقل په صحیح طریقې سره کې، دا به پیژنې چې دا کار د ګناه دی، دا کار د ثواب دی، دا کار باندې الله خفه کېږي، دې کار باندې الله خوشحالېږي، دې کار نه حضور صلی الله علیه وسلم منې کلی ما د دې راته وینا کړې ده.
یو دا غي نه عقل دی. په دې عقل سبا د روزي حفاظت کې پنځم سے سکم دی هغه زله دی، په دې زله سره به د روزي حفاظت کې. ځکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ان فی الجسد مضغه، د انسان په دې جسم کې یو ټوکړه ده، کدا ټوکړه صحیح وا ټول جسم به صحیح، و اذا فسدت فسدت، او چې کله دا ټوکړه فاسده شوه ټول جسم به فاسد شي. او حضور صلی الله علیه وسلم درې کرته فرمایل دا زله دی دا زله دی دا زله دی، درې کرته نبی علیہ السلام فرمایل. که زله دی صحیح استعمال شو یو خو باطنی زله دی یو ظاهری زله دی. په ظاهر کې چې مزله کار پرې خو د ټول جسم کار نه کوي، دا ټول دا جسم چې روان دی دا په دې زله باندې روان دی. علما فرمایي دا زله نه دی، دا د وینې په یو ډنډ کې پروت دی، د وینې یو غټ ډنډ دی پکې دننه دا زله پروت دی. او د دنیا چې څومره کمپنیانې دي د اعلا نه اعلا کمپنی، د قیمتي نه قیمتي کمپنی، دا به یو ورځ مسلسل وچلیږي، دو ورځې به وچلیږي، درې ورځې به وچلیږي، میاشت به وچلیږي، مسلسل شوا روز بیا هم دومره دې استعمال نشي کولی، خامخا به بندېږي. د انسان دا زله نه دی، که د انسان 80 کاله عمر دی خو 80 کاله دا زله دړکن چلیږي. خو که دا دړکن چې کوم زله دی دا یو سیکنډ هم ودرېدو یا 2 سیکنډه ودرېدو انسان به د دنیا نه تللی، دا چلیږي شوا روز چلیږي شوا روز، په دې کې ودرېدل نشته. او ما تاسو ته ووایي چې دا ودرېدو نو پوه شئ چې انسان په دنیا کې زندگی ختمه شو. چې موږ تاسو ته هارټ اټیک وایو، بس د هغه وینه چې کوم دی نور اخوا نه ځي، رګې چې کوم دی بلاک شي. زما یې د پندو فرمایي چې کله دا زله صحیح شو ټول جسم به صحیح، زله فاسد شو ټول جسم به فاسدي. نو په دې زله کې به الله لزی ورکړي، په دې زله کې هیڅ چیز ناراضي د الله محبت پکې دننه کېږي. دا زله تعلق په رمضان المبارک میاشت کې الله سره جوړه، دا د یو تربیت زمانه ده. دا میاشت رب العالمین د خپل بندگانو د پاره د تربیت لپاره را لېږلې ده. که دې میاشت کې د پابندۍ سره موږ وکړو، پابندۍ سره دا د عزم وکړو چې دې میاشت کې به انشاءالله یو د جمع موږ نه پرېږدم، ټول کال به الله توفیق درکړي. که په دې میاشت کې دا عزم وکړو چې دې میاشت کې به د نومي مسلمان غیبت نه کوم، ټول کال به الله توفیق درکړي، د غیبت نه به دې الله ساتي. دې میاشت کې دې عزم وکړو چې زه بد نظری به نه کوم، بد زبانی به نه کوم، غلط اورېدل به نه کوم، ټول میاشت به الله توفیق درکړي، ټول کال به الله توفیق درکړي. دا میاشت د تربیت میاشت ده. او شپږم اخرنۍ خبره د روزې حفاظت، الله نه به دعاګانې غواړي، د رب نه به دعاګانې غواړي. الله زه چې دا کوم روزه نیسم خدای دغه حدیث مصداق مې مه جوړې، چې کوم حدیث کې راځي چې یو سړي ته بغیر د ولږې نه اسم میلاو نشي، ټوله ورځ به روزه ونیسي بغیر د ولږې نه به دې ته هېڅ څیز میلاو نشي. نو زما عزتمندو الله نه به دعاګانې غواړي. تامون چې نن دا مسلمان نه دی، دا محتاج دی، ضروریات یې نه پوره کېږي، مسائل او پریشانیانې ورته مخې ته دي. د دې اصل مقصد دا دی چې دا انسان الله نه دعاګانې نه غواړي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني، تمام مفسرین فرمایي دلته د دې نه مراد دعا ده. چا چې زمانه په غوښتلو کې تکبر وکړو، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي،
مفسرین فرمای عبادتی نه مراد دعا ده. چا چې زما د دعا زمانه غوښتلو کې تکبر وکړو سيدخلون جهنم داخرین، جهنم ته به داخل کړ. او زما عزت مندو په دې میاشت کې هر وخت هر ټیم هر غړی الله رب العالمین دعا قبلې، هر ټیم الله دعاګانې قبلې. که د چربانګ وخت وې د تهجد په ټیم کې فرمای په دغه ټیم کې الله تبارک وتعالى د خپل شان مطابق، الله جل شانه د خپل شان مطابق اسمان دنیا ته راځي، اولی اسمان ته راځي. درې आवाजونه الله کوي. څوک شته چې دعای قبول کړم، څوک شته چې مغفرت غواړي مغفرت یې وکم، څوک حاجتمند شته چې حاجت یې پوره کړم، څوک مغفرت کوونکی شته چې مغفرت یې وکم. خوش قسمت انسان پاسی او دی الله ته ودرېږي، مانځه باندې ودرېږي، د الله سره ناز و نیاز شي او په بهترین انداز کې او په ښه طریقه باندې دې مونځ وکړي. زما عزتمندو یاد ساتئ، ګورئ زمونږ که مونځ صحیح کوو نو چردام هم غلط دی، که چردام صحیح کوو نو د مونځ ډانچه هم غلطه ده، که مونځ ډانچه هم صحیح ده نو د مونځ الفاظ هم غلط دي، که د مونځ الفاظ هم صحیح دي د دعا د غوښتلو چل نه راځي. او د هغې مین مسله دا ده چې زمونږ ناسته د علماء کرامو سره نشته. کله چې انسان د یو مسئلې تپوس نه کوي او ځان نه پوهه کوي، ظاهره خبره دی نقصان طرف ته روان دی. موس په خطر او چردام په خطر یې کوه، من توضأ فاحسن، بهترین انداز کې چردام وکړه، د سنتو د مستحباتو د فرایضو خیال وساته. دعا وای چې کله چردام کې دعا وای، هر اندام انځي د هر اندام خپل دعا ده، نه درځي دا دعا وای اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، دا دعا وای. دا نه درځي دا وایا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، دا دعا وای. مانځه باندې ودرې دی، سوچ او فکر دا وکړه، دا د الله سره خبرې دي. دا سینه قیام باندې ولاړې، رکوع باندې ولاړې، استاد له بل ځای کې خبرې کوي، دا هغه مونځ به څه فایدې؟ هغه مونځ خو ته تا د دروغ نه بچ کوي، دغه مونځ نه تا د فحاشۍ او د عریانۍ نه بچ کوي. نو دغه انتهایی ادب سره ودرېږه. بیا چې د مونځ په ښه طریقې سره وکړو بیا الله نه دعا غواړه. دعا چې غواړې اوله کې درود شریف ووایه، درود شریف ووایه. فرمایي د کمې دعا په اوله کې درود شریف اونه ویلی شو او په آخر کې هم درود شریف اونه ویلی شو، فرمایي دا دعا د ځمکې او اسمان تر ویزه اویزان دی، دا الله ته نه رسي، الله ته چې رسي په درود شریف باندې به رسي. درود شریف ووایه. بیا دعا چې غواړې انتهایی عاجزۍ سره، صرف د ځان دپاره دعا مه کوه، د تمام امت مسلمه دپاره دعا کوه. الله سخي ذات دی، الله سخي خوښوي، دعا کې به کنجوسي نه کې، ټول امت دپاره دعا غواړه. دعا کې انتهایی عاجزۍ سره الله نه غواړه، عاجزۍ سره. بیا د دعا وغوښتله نو پکار ده چې سړی دعا کې ګوره دا جړه نه ده، جړه یوه جړه د غم د وجې نه وي، چا باندې غم راشي که نه نو جاړي، یوه جړه د خوشحالۍ د وجې نه وي، یوه جړه هغه د تکلیف د وجې نه وي، او یوه جړه هغه د الله د وجې نه وي. دا ټولې جړاګانې ناروا نه دي، دا ناروا نه دي. یو سړی په غم کې جاړي شریعت من نه ده کړې، بالکل جاړه، ها هغه شریعت منع کړې ده، ځان باندې غزارې کول، ګریوانونه شلول، شریعت هغې نه منع کړې ده. نور حضور صلی الله علیه وسلم په خپله باندې چې کله بچی وفات شو د نبی علیه الصلاة والسلام د سترګو مبارکو نه اوښکې تللې وې، نو جړه ناروا نه ده. خوشحالۍ د وجې نه هم جړلی شي، بعض ټیم کې سړي ډېره خوشحاله شي سترګو نه اوښکې روانې شي،
یا د تکلیف ته وجه نه باید سړی جاړي، تکلیف ورته ډېر زیاتي، یا یو سړی صرف او صرف د الله د یری جاړي. اوس د الله د یری جاړه، د الله د یری نه د سترګو نه اوښکه روانه شول، دا اوښکه دومره قیمتي ده، د دې وزن تا ته پته نشته چې دې څومره وزن دی، اگر چې دا د مچ د سر برابر اوښکه ده، خو دا دومره قیمتي ده، الله پې دومره خوشحالېږي، دومره فرمایي چې دې باندې د جهنم مور الله ختموي، دومره پې رب العالمین خوشحالېږي. زما د پندو رب العالمین د خپل بنده باندې د اویاو میاندو نه زیات خفه کېږي، د اویاو میاندو نه، یعنې معنی دا چې د اویاو میاندو د یو مور نه، د اویاو میاندو محبت راجمه کې رب العالمین په خپل بنده باندې د دې نه زیات خفه کېږي. ګوره دا بچی دی که نه، دا چې کله د مور نه د پیسو مطالبه کوي، نو اوله کې دا مور دا بچی ووهي، ردی بدي مو ته ووایي، او چې کله دا بچی ځان راواچوي او په جړا شي او د سترګو نه اوښکې روانې شي، بیا مور څه کوي؟ بیا بچی ځان ته رانږدې کړي، بیا چې د کوم څیز مطالبه کوي هغه له دوچن ورکوي، دوچن یې ورکوي، هغه پړه کې رحم راشي، خامخا بچی دقه شانتې رب العالمین په دې خپل بنده خفه شي، خپل بنده باندې الله خفه شي. یو کتاب مې کتو، یو سړی په علاقه کې پاتې کېدو، دا ټول خلک دي تنګ و تنګ، د ټول خلکو دا مشوره وکړله، یاره که دا سړی وفات شو که نه، جنازې له هم نه ځو او زمونږ په مقبره کې به هم نه ښخو او خدمت ته به هم نه ودرېږو، دې ټولو دا مشوره وکړله. او د هغه بچي ته وله دا خبر ولېږو چې کله دا سړی وفات شو که نه، بس الله خو ډېر رحیم ذات دی، الله خو ډېر کریم ذات دی، په خپل بنده خو الله خفه کېږي. نو چې کله دی وفات شو، دا خلک دې بچي ته وایي دا پلار دی وایي په اوږه باندې که وګرځوې، نه به د جنازې مانځه له راوړې، نه به جنازګاه ته راوړې، نه ور د قبر دپاره ځای ورکړو چې چېرته یې وړې وړه. بچی هم پریشانه شو، بل پلار یې راواخېستو، روان دی روان دی روان دی، یو بیابان ته ورسېدو، هلته یو شپونکی د ګډې بیزې ساتي، چې ویلې دل دا خو مړی دی، دې کس نه تپوس وکړه که بهي دا څوک دی؟ وایي دا مې والد صاحب دی. وایي دې باندې څه کوې؟ بس وایي دلته دفن کومه. ولې ستاسو علاقه کې و زموږ د علاقې خلکو دا مشوره کړې وه، زما والد صاحب به بعضې اعمال داسې کول چې هغې په وجه کله تې پریشانه و، هغه وایي چې نه مقبرې ته تیار یو، نه جنازې ته تیار یو، بس هغه خلکو زما نه انکار وکړو، په دې وجه باندې ما دا والد صاحب راغېستی چېرته دفن کړم. هغه وایي ښه. بس شپونکی راولګېدو، د دې بچي سره د قبر د کنولو دپاره کار شروع کړو، قبر یې وکنو، پلار یې وله پکې کېښودو. چې کله دفن وشو، دا بچی ډېر زیات خفه و، ځکه خفه و چې دې کلي ورسه کوم رویه وکړه، په دې رویه باندې ډېر زیات خفه و. دا خو انسان دی، داسې رویه خو نه وه پکار. نو چې کله دا رویه ورسره وکړل، دا بچی خفه دی، نو په دقه شپه باندې خوب ولیدو، او په شپه کې د والد صاحب هغه دیدار ورته نصیب شو، د پلار. پلار یې په ډېر شین باغ کې دی، ډېر زیات خوشحاله دی. دې تپوس وکړه باجانو زه خو ډېر زیات یېرېدم، په دنیا کې دم دقه حال و، ما وی چې آخرت کې به ستا څه حالي؟ وایي ما ته وی چې بچیه په دوو خبرو مې رب العالمین مغفرت وکړو. په څو خبرو؟ په دوو خبرو مې الله مغفرت وکړو. وایي ما ته تپوس وکړو چې هغه کومې خبرې وې؟ وایي اولنۍ خبره دا وه چې کله مخلوق په ما رحم ونه کړو که نه، نو خالق را باندې رحم وکړو. مخلوق خو زما سره دا رویه وکړه، خالق را باندې خفه شو. الله ته پیدا کړی چې الله پیدا کړی، قسم په الله که د ټولې دنیا د عالمي طاقت او صفر طاقت ټول لاجمه شي، یو ګوډ ماشه یو پیدا کړي، نشي پیدا کولی. د دې مخلوق په دې عمل باندې الله خفه شو، د خالق رحم راغی. دویم دا کم شپونکي چې تا سره کار وکړو، دې شپونکي هم ډېر خفه شو، او دې شپونکي د زړه کې دا خبره ځان سره راوستل، الله که دا سړی په ژوندانه کې زما میلمه وی، نو ما بوله یو چیلې یا دوه چیلې حلال کړي، رب العالمین وګوره ستا میلمه دی، خیال یې وساته. زما عزتمندو دعا به غواړو، دعا کې به د ټول امت دپاره دعا غواړي، او انتهایی عاجزۍ سره به یې غواړي، ځکه زما عزتمندو دا دنیا زندگی خو روانه ده، ګوره دا خو د هېچا انتظار نه کوي. مرګ را روان دی، که مونږ یې تسلیمو که نه تسلیمو، را روان دی، په دې سر د پاس هم دی، سیکنډونو خبره ده.
اوس هغه زندګۍ فکر پکار دی چې کوم د قبر زندګي را روانه ده، د حشر میدان را روان دی. دلته مشکل راشي، د مشکل د پاره به مشکل وګوري، هلته به سکے. دلته مصدر علی الوکیل به ونیسي، عدالت ته بلاړ شي، ځان د بچاو د پاره بلارې وګوري. اوس قبر کې به سکے. صحابه کرام ولې د قبر غاړې ته جړل؟ حتی یبل لحیته، دومره به وجړل چې ګیره به لم نشوله. دا یو ډېر سخت مقام را روان دی، یو ډېر ناشنا او عجیبه حالات مخې ته را روان دي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي که زما امت والا ته دا پته ولګېدل چې په دې قبر کې دننه څه دي، مړي خښول به پرېږدي. دا خو یو زما د پوندو دا زندگی چې موږ او تاسو الله راکړي که نه، دا یو چانس الله راکړي. آج चांस भी है, सांस भी है, कल फिर सांस भी है, चांस भी नहीं है. नन चांस समझते हो, सांस समझते, कब्र की बे सांस बदी गोरे चांस पता सर बे नहीं. यो यो मिनट यो सिकड़ कीमती दे. अल्लाह राजी का वल्दी, अल्लाह खुशाला वल्दी. और चे अल्लाह दी खुशाला को, अल्लाह दे राजी को, पा अल्लाह में दे कसमी अल्लाह वही ताब खुशाला का, ताब खुशाला का. او کزدی خپکلم نو تابه خپکم، مسائل به درته جوړ کم، پریشانیانی به درته جوړې کم. الله راضي کول دي، الله خوشاله ول. اوس میاشت رمضان میاشت راغله، زما د پندو دا یو سیزن دی، سیزن. اوس یو سړی فرضي روزه نیسي او فرضي مود نه کوي، دا څومره د نقصان خبره ده. دیو جبان دی عزت مندو د دې سره سره د مص پابندي کول او به د تراویح پابندي کول. تراویح نه کې حیران دی چې د سپینګری به کې منډي وي، ته به چې خالص په دوه باندې اسمان نه پاسه پروت دی. وسه کې نو پردي غیبت تک نو رب العالمین می دې قسم لږ غنټه بناسي، لږ غنټه بناسي. تراویح د شیخه بو ته فضایل و بار بار بوته د الله بندګانو. نبی علیہ السلام فرمای چا چې روزه ونیول د شپې قیام وک، الله نبی علیہ السلام فرمای ما تقدم من ذنب، ټول ګناونه به الله معاف کړي. دا تراویح مخکې ولې نه وي؟ د دې تراویح ټول تعلق د دې روزې سره دی. د شپې خپل زبان بند ساتل د خوراک نه، او د شپې به الله ته ودرېدل. دا د پیغمبرانو عملو. تمام پیغمبران چې راغلي ټول ورځ د دین خدمت، د دین خدمت، یو خلک راوستل دین طرف ته، بل راوستل، او د شپې به د الله دعاګانې کولې، الله ته به ولاړو. دا خو د پیغمبرانو عمل دی. په دې کې مسلمان بنده هغه تراویح پرېږدي روان شي. یوازې زموږ جومات کې دا حال نه دی، ټول دا حال روان دی. کم از کم دا کم حالات دی. خلکو په دې شپه کې ټوله شپه الله ته ولاړي. تراویح خو لرې خبره ده، ټوله شپه الله ته ولاړي، د الله سره ناز او نیاز کوي. دا څومره بد قسمتي خبره ده چې سړی تراویح پرېږدي او بیا په تراویح کې د الله قرآن کتاب پړاویږي، تر هغې نه روان شي. نو په خپله دلم قرآن نه درځي چې پوټی قرآن اوالی کښېنې وته او د قرآن د اورېدلو نه هم بیا تښتې. کمزوري ده، عزتمندو غټه کمزوري ده. ګورې دا خبرې د ګپ خبرې نه دي. ګورې اخر الله به په کم ټیم کې راضي کوو، په کم ټیم کې به رب العالمین خوشحاله، کم عمل به کوو چې الله پې راضي کوو. زما د پندو عاجزانه درخواست کوم، تراویح مه پرېږده، تراویح مه پرېږده. ګنټه الله ته ودرېدل څه خبره ده یاره؟ حضور صلی الله علیه وسلم به دومره ودرېدو، دومره هغه پیغمبر الله اکبر چې د هغه مخکیني وروستني ګناهونه الله ټول معاف کړي، د ګناه نه پاک پیغمبر معصوم. داسې مانځه باندې به ودرېدو، د نبي علیه الصلاة والسلام پې مبارکې به چې کوم دی وپړسېدلې، پې مبارکې به وپړسېدلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ټوله شپه ولاړو، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. ټوله شپه به جړله. عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایي الله نبی بس کا، ته خو الله بخله پیغمبري، ستا ګناهونه الله معاف کړي، ستا معصومي د ګناه نه پاکي. یا عائشہ خو خدینه چې د الله شکر گزار بنده جوړ نشم. ورشه دی عرب دی خلکو ته، ورشه وس سعودي عرب دی خلکو ته، ټول کال یو کیفیت. په دې رمضان مبارک میاشت کې یو رکعت تراویح دومره اوږد کوي چې ما ته ودرېدی نه شو. ټوله شپه قرآن تلاوت ته نه، صدقې ورکول. نو په غیر رمضان کې هم دغه حال دی، په رمضان کې هم دا حال دی. په کومه طریقه به الله ځان به زما عزتمندو تراویح نه قضا کوو.
او تراوی لاسه کې خلکو سنت پرې خودل دلته به د جمعې مونځ وشي یو سب 200 پاتې شي باقي کلس وبه تختی حیران دایم چې دا دلیل دی ته چا خودلې دی دا چا ورته ویلي چې سنت نشتا مونږ ته کوم دا سړی وښایي دا مونځ خو چې کامل کېږي په دې سنتو کامل کېږي دا مونځ چې تا ته پوره ثواب میلاویږي په دې سنتو میلاویږي او دومره خو تکړه مونږ نه یو چې کوری به وکړو دومره خو تکړه چې الا ماشاء الله چې په لسو کې 2 کسان به کور به کوي ښه خبره ده کور کول منع نه کوم شریعت هم په کور کې سنت کو ثواب ډېر دی خو چې په ځان دی یقین یا لا علما فرمایي په ځان دی یقین نشته نو به جمعات کې ثواب ډېر دی به جمعات کې وکړه خو زما هغه سنت پم پرې ښودلی شي د نن نه سبا ته داسې کیفیت روان دی بس هر سړی مولا دی یاره سنت نو سفر خو نه دي عجیب عجیب خبر روان دي مولا بیلدیګر سبب نور الله مرقد والله دې قبر دا غنور ډکی هغه یو ځل بیان میکاو یو سړی پاسې دو وای ما ته وی چې دا دین اسلام څه ته وایي دا بعضې پکې داسې بېوقوفه وي دا به ګلاسي شي چې دا الله دی او دا پیغمبر دی او دا جنت دی او دا جهنم دی دا به شی دی بیلدیګر مولوي صاحب خو هم ځان ته بسوي سبا باندې راغی وایي زما نه تپوس چا کړی و وایي دی خو راشه راوستو ستا کور کې خور دې شته وایي او شته ورندار دې شته وایي او بیبي دې شته وایي او ته د خپل کور کې د خپل کور والا څه شپه تېرې نو د خپل خور څه ولې نه تېرې د خپل مور څه ولې نه تېرې وایي نه دا ګناه ده وایي مې چې بېوقوفه اسلام دین دقه دین دی دقه ته اسلام وایي اسلام دقه اسلام دی دا ما او تا ته ښودلی دي چې دا خور ده دا مور ده دا ترور ده دا ما او تا ته دقه اسلام ښودلی دي نو زما عزتمندو دې وجه باندې میاشت رمضان میاشت چې څومره زموږ نه کېږي اعمالو طرف ته توجه ګوره چې یو سړی پرې دې غیبت کوي که نه د دې نه خوب بهتر دی زه وده کېږه خوب کوه د غیبت نه خو به بچې که نه د لهو زبان غلط زبان نه خو به بچې که نه په ځان یقین نشته نو د دغې نه خو به بچې که نه خوب دې کوه خوب نشي کولی خامخا خوب درځي نه تسبیح راواله درود شریف وایه تسبیح راواله سبحان الله الحمدلله ځان سره عزم وکړه چې رمضان مبارک میاشت کې پابندۍ سره 300 کرته به سهار کې 100 کرته درود شریف 100 کرته استغفار 100 کرته درېمه کلمه ماښامي کې چې کوم دی 100 کرته استغفار 100 کرته درود شریف 100 کرته درې کلمه پابندۍ سره به دې میاشت کې به دا زما وظیفه ان شاء الله دا میاشت کې پابندۍ سره دا وظایف وکړه ټول کال به رب العالمین توفیق درکړي ان شاء الله ټول کال به الله توفیق درکړي الله تبارک وتعالى دې عمل کولو توفیق راکړي اقول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعا وکړه الله ګناهونه معاف کړي الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي سمیع سماور الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله زموږ زندگی عملی جوړه کړي الله عمل کې اخلاص پیدا کړي الله د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ نه مو ساتي الله د دنیا او د آخرت د ذلت نه مو ساتي الله د دنیا او د آخرت د رسوایي زندګۍ نه مو ساتي رب العالمین روزي میاشت الله موږ ته په دې کې د نیک اعمالو توفیق راکړي الله موږ ته په دې کې د قرآن د تلاوت توفیق راکړي په دې کې الله د صدقې ورکولو توفیق راکړي په دې کې د ذکر او عبادت الله توفیق راکړي یو غړی یو سکند الله ستا په دین باندې استعمال کی الله که زمونږ زړه غواړي او کنه غواړي الله زمونږ یو منټ ستا په دین باندې استعمال کی رب العالمین دې رحم معامله وکي د کرم معامله وکي چا باندې قرضې الله قرضونه اخلاص کی چا څه قسم مشکلات الله مشکلات ختم کی اخر وخت دا فاقه وعده کلمه نصیب کی لا اله الا الله